کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو د ملکنډ سر ښار بټخیلي ولس ته کم نمونه ستونزې رامخې ته دي، په دې اړه باندې د پروګرام په وړاندې برخه کې به موږ ځو د بټخیلي ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ته. هلته به د هسپتال چارواکو سره او ځایي ولس سره خبرې اترې کوو. مینوالو دا رنګ د پروګرام په دویمه برخه کې به موږ ځو د ماندرې ګورنمنټ پرایمري سکول ته، کوم بلډینګ چې د ډېرې مودې راسې ناقابل استعمال شوی دی. ماشومان په سور نور تعلیمي زده کړه کوي او د ډېرو مشکلاتو او پریشانو سره مخ دي. مینوالو دا رنګ د پروګرام په درېیمه برخه کې به موږ ځو د ایشیا د ټول نه اوږد بازار یعنې د بټخیلي بازار ته، چېرته چې ټریفک جام د روزانه معمول جوړ شوی دی. ځایي خلک، تجارت پیشه خلک او کم ټرانسپورټران دي، هغوی د کم مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه به موږ د ځایي خلکو سره، ټرانسپورټرانو سره او تجارت پیشه خلکو سره خبرې اترې کوو. مینوالو دا رنګ د پروګرام په څلورمه او اخري برخه کې به موږ ځو د دې ځای هغې د لوبو میدانونو ته، چېرته چې لوبې کیږي خو د بده مرغه هغه سهولیات نشته دی کوم چې حکومت دعوې کوي او نارې وهي. مینوالو هېڅ چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د ماندرې په ګورنمنټ پرایمري سکول کې. مینوالو د دې سکول حالات چې دی هغه ډېر زیات کړکېچن دی، ډېر د بدحالۍ سره مخ دی. داسې ظاهرېږي چې محکمه تعلیم ملکنډ ضلع کې دیوالیه شوې ده، ځکه چې دلته کې ماشومان په سور نور تعلیمي زده کړې کوي. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د تعلیمي ایمرجنسي لوړې دعوې کوي، خو دلته کې زمینی حقایق چې دی هغه بالکل بدل دی. مینوالو دلته کې به موږ د ماشومانو سره، د سکول کوم استادان دي او د هغوی سره او د کلي مشران دي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو او د راپېښې ستونزو په اړه به د هغوی نه معلوموو چې دا ماشومان د کوم مشکلاتو نه تېرېږي. مینوالو هېڅ چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. ما په خپله په دې سکول کې په 69 کې سبق ویلی دی او ډېره د افسوس خبره ده چې دلته کې د هغه زمانې سکولونه نن هم په هغه حالات کې ما واورېده. په یو سکول کې 99 کسان، 2 استادان پې تنخواګانې الي، خو لکه بل دې ته کتل چې په دې شټر کې دا ماشومان مخامخ تاسو ګورئ، دا سبق وایي، دا تېره ګرمي تېره شوه، د پکې د لاندې د چا ګزاره نه کېږي، نو چې په شټر کې ماشوم ناست وي نو دا به د کم ځای نه سبق ووایي. د ملک واکدارانو ته، دوی ته زموږ دا خواست دی، دا اپیل دی، موږ ستاسو سره ملګري یو، د دې قام او د ولس د ښېګړې دپاره علم ضرورت دی زموږ او پکار دا ده چې په علم کار وشي. 99 ماشومان دا په دې یو کلاس کې صرف دي چې په هغې یو شلټر دی او په یو شلټر کې صرف یو پکې دی 99 ماشومانو ته. حالانکه په دې کې د شلټر په ځای زما په خیال لا انور پې تاسو وینئ یاره انور پې هم په هغو لږ انور ورته بالکل ملامخ دی که نه. نو په جون جولای کې به په دې ماشومانو څونه سخته تېرې شوي. پرون چې کوم باران شوی دی نو ټولو ماشومانو له کتابونه بستې دا خرابي کړي دي، هغه بیا پرون انور ته یې ښودي دي. نو موږ د ګورنمنټ ته دا اپیل کوو چې بهر د دې بلډینګ سره بهر ځمکه هم دا شته، کافي ځمکه د موږ ولیده، که دغه ځمکه وله واخلي او په دې باندې هم د شلټر په ځای ښه زبردست بلډینګ جوړ شي، د پاسه پکې لکه ځای شته نو ډېره زیاته ښه به وي. بالکل له دې باندې څه غور نشته. مخکې خو پخوا د دې نه چپ چاپېره ځګونه کولاو وو نو ښه ماشومان خوشحاله، اوس چپ چاپېره دې بند شو، دروازې ورته کړکۍ مړکۍ بندې شوې، ماشومان ګرمي ده او په دې کې ټیم نه پاس کېږي. دقه د 1964 نه دا سکول دی او د دې بالکل ماشومان ته ډېر تکلیف دی او د دې چې کوم دی څه غور په دې ونه شو. تقریبا چې 4 کاله شوي دي او په دې سکول کې موږ څه پورې قومي ترانه نه ویلي
او زموږ سکول دی هم ډېر تنګ دی او په 5م کلاس کې تقریبا 70 کسان دي او په 3م کې 75 دي او په 4م کلاس کې 100 دي او وړو ته ډېر دغه چې ګرمي نو دغه واړه بار ناستي او سخت ګرمي کېږي او واړه ډېر تنګ کېږي او چې کله باران هم کوم باندې باران وریږي او زموږ کمرو ډېر زیات کمی دی. زموږ په سکول کې څو مسلې دي، ذهن تنګ دی، واړه اسمبلي هم نشي کولی، اسمبلی ځګې هم تنګ دی، بار ګراونډ هم نشته، د هرې ادارې کم اسمبلی آغاز چې هغه قومي ترانې نه کېږي، زموږ د اسمبلی ځای هم نشته او زموږ ځای ډېر تنګ دی. دا مشکل زموږ دا یو خو نور ته ناستو دي، دې نه مخکې به چې دا شلټرې نه وي دا ماشومان به دې نور ته ناستو، چې کله به نور تېر شو نو دوی له موږ د وخت نه مخکې چوټي ورکړه، ځکه چې موږ ته به ناستې ځای نه و، چې باران به و نو دې ماشومانو به چوټي وه، نو دا موږ ته سخت مشکلات و دې په وجه په دې باندې موږ څو د PTC خپلې پیسې وي او سم چې مخیر حضرات کوم د ایمانداري هغوی پسې وګرځېدو، هغوی پیسې راکړې او د موجوده ناظمانو پسې هم تللو نو هغوی هم چې دی نو څه د یونیفارم دپاره پیسې راکړې او د شلټر کې راسره هم څه کومک کړی دی. په 1959 کې دا سکول چې دی نو دا جوړ شوی دی او چې دی اوس به دا های سکول و، لیکن ځای نشته په دې وجه باندې ماشومان چې دی بټخیلې ته ځي، څوک لډن ته ځي او دا موږ ته دا بلډینګ چې دی نو لکه ډېر کارونه به دوی کړي خو زموږ دا چې دی کار خیر دی زموږ چې الحمدلله چې ایمانداري د سکولو هلکان ډېر تکړه قابلان دي، استادان هم کار کوي، لیکن چې دا ځای نشته په دې وجه باندې موږ ته ډېر زیات مشکل دی. رسواتنا زیم سید الرحمن، شانګلینا د خیبر نیوز لپاره زیم خالد خان، منیرنا د خیبر نیوز لپاره شوکت بنيري، د خیبر نیوز لپاره د بردیر نظام محمود ادریس، زیم عمر خالد دورانی د کوز دیر جندولنا، د خیبر نیوز لپاره د کوز دیرنا زیم محمد اسرار، زیم خان اکبر د خیبر نیوز لپاره د برسواتنا، د ملکنا خیبر نیوز لپاره زیم عمران زریاب، د خیبر نیوز لپاره د مردان نه زیم پرویز خان، شبقدنا د خیبر نیوز لپاره زیم احمد علی خان، د خیبر نیوز لپاره د سوابینا زیم عظمت خان، خیبر نیوز لپاره کوهاټ نه زیم فضل کریم، زیم گوهر وزیر د خیبر نیوز لپاره د بنونه. جی مینوالو ډېر حکومتونه راغله او لاړله خو د بده مرغه د بړخیلي DHQ هسپتال نوې بلډینګ منصوبه سرته ونه رسېدله. تر دې دمه زیاتره کار سرته رسېدلی دی، لږ کار پاتې دی خو CNW او نور کم متعلقه ادارې دي هغوی د سوستروۍ نه کار اخلي او دا منصوبه چې ده دا د لیټ کېدو ښکار شوي ده. مینوالو د دې منصوبې د لیټ کېدو له وجې کم چې دلته کې بیماران دي او د سیمې خلک دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات رامخې ته کېږي. که چېرې د دې بلډینګ دا
منصوبه په وخت باندې سرته ورسیږي نو د خلکو ته به اساني پیدا شي. مینوالو دلته کې به د DHQ هسپتال د MS سره خبرې اترې کوو، د هغوی نه به معلومه وو چې دلته کې هغوی ته کم نمونه مشکلات رامخې ته شوي دي او د هغې سره سره به هسپتال ته راغلي کم بیماران دي او د سیمې خلک دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د کم مشکلاتو نه تېرېږي. مینوالو هېڅ چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. دا د بټخیلي هسپتال د نن د 10 کاله مخکې د عوام د سہولیت لپاره جوړ شوی دی او ډېر فنډونه راغلي او په دې لګېدلي دي. د بدنصیبۍ نه دا هسپتال 10 کاله مکمل چې کوم دی سفر شو، لیټ شو، د خلکو د خدمت لپاره چې د هسپتال کم جوړ شوی نو هغه ونه شوه. د دې باوجود چې کوم دی زه د هیلث کمیټۍ د ممبر په حیثیت باندې په دې کې موږ ډېر میټینګونه وکړه، سنډبلې ولا ټول لږ وخت ورکو، خو به هر حال هغوی هغه خبره سرته ونه رسوله. د دې نه انتهایي تکلیف دا دی چې زموږ د ملکنډ ضلع مکمل خلک په دې بټخیلي هسپتال دی، دا پورې غاړه دیر نه چې کوم دی خلک راځي هغه په دې هسپتال دی، دا غیر نه رباجوړ نه خلک راځي، د بریکوټه پورې. نو دا یو لوی هسپتال دی، باوجود د دې حکومت وایي چې د دې کیټګري چې کوم دی مونږه د تعداد کم دی. خو زه حکومت ته دیم چې د تعداد د ټول هسپتالونو په نسبت یو په 4 دی. یاره د بلډینګ حوالې سره خو ډېرې مسلې دي، ډېر زیاتې مسلې دي. او چونکې هسپتال بلډینګ داسې جوړ شوی دی چې یاره هغه یو بلډینګ و بل جوړ شوی دی، بل بلډینګ و بل جوړ شوی دی، نو دې سره هغه زوړ هغه افادیت ختم کړی دی. لکه اډمنسټریشن تیالي MS صاحب تیالي کار، خو بهرحال هغه افادیت کم چې موږ ته د نوي بلډینګ میلاویږي هغه ترې نشي اخیستی. دا بلډینګ دی 2 کاله وشو، دا د کار روان دی، نن کمپلیټ کیږي، سبا کمپلیټ کیږي، دومره ټایم یې وشو. دا CNW والا هم پکې دا سستي کوي، په دې کې یو کار ډېر په سستۍ سره روان دی. نو زه حیران دی چې یاره په نورو ځایونو کې زر وشي او زموږ دلته لکه زر ونه شو. خلک ډېر زیات تنګ شو، په عذاب شو. پکار چې دا بلډینګ کولاو شي. دلته کې چې مریضان اپریشن یا څه کوي نو ټایم ورته پکې ډېر زیات ورکوي، میاشت 2 میاشتې ټایم ورکوي چې دې لپاره راشي پلانېډ په اپریشن کېږي. د دې د وجې نه چې کوم دی نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی بلډینګ د لیټ کېدو د وجې نه. نو موږ دا غواړو چې موږ د بلډینګ سټارټ کړي او نوي ډاکټران دې ورته راولي، ښه پوهه ډاکټران، خپل مشیندران دي چې کوم دی دې کې ښه ښکلي ولګوي، بدلا چې خلکو ته به ډېر زیات سهولت دی. د دې د وجې که تا دا ویډیو وکتله په دې کې باندې دومره رش دی د ماشومانو د مریضانو دومره رش دی چې عوامو ته مشکلات دي، نه څه پنکه شته نه څه شته ورته. د دې عوامو لپاره ډېر ضرورت دی او دا کولول پکار دی چې څونه زر تر زر کولاو شي دونه به د عوامو ته او د خلکو ته پیدا میلاو شي او سهولت به ورته میلاو شي. کیټګري بي هاسپټل چې دا کوم دغه دی نو د دې کمپلیشن ډیټ چې کوم دی الریډي تیر شوی دی. زموږ د متعلقه محکمو او د کنټراکټر سره په رابطه کې یو چې په دې سیز کې که فردر ډیلی کیږي، ما په د دې ډیلی یا د دې چې کوم دغه کوي د دې متعلق مال لري پروینشل ګورنمنټ انفارم کړی دی، سیکرټري هیلث صاحب ته ما لیټر کړی دی، خپل DG صاحب مې انفارم کړی دی. په دې کې مین چې کوم کنټراکټرز دي هغه چې کوم د VRF سیسټم دی، د VRF سیسټم دغه د وجې نه زموږ دا پروګرام ډیلی دی. نو موږ مکمل فوکس دی په دې ایشو باندې. پبلک ته به انشاءالله تعالی چې موږ کوشش دی چې دا مسله زر تر زر حل کړو او مطلب سروس ډیلیوري چې کوم دی هغه موږ انشور کړو په هر قیمت باندې. نو انشاءالله تعالی چې ستاسو د میډیا د ملګرو زه ډېره زیاته شکریه ده کوم، تاسو پکې په دې کې ډېر غټه ستړي کوئ او خاص کر د ویټي خیبر ملګري ولې چې دا یو قومي ایسټ سي، په دې کې به موږ مطلب دا دی چې جاینټلی به کوشش کوو چې یاره دا قومي مسلې چې کوم دي دا حل کړو او دا ویسټیج اف ریسورسز او ویسټیج اف ټایم چې کوم دی لکه چې دا نور ونه شي او پبلک ولې چې دا موږ فنکشنل کړو نو د دې سره به د علاقې عوامو ته سروس ډیلیوري ډېره زیاته امپروو شي. په دې کې ډېر غټ سرجیکل کمپلیکس دی، پرایویټ رومز دي پکې، مختلف ډپارټمنټس دي پکې، نو خلکو ته به یو اساني پیدا شي لکه په سروس ډیلیوري.
مینوالو د پروګرام په دې برخه کې موجود یم د ایشیا د ټول نه اوږد بازار یعنی د بډخیلي بازار کې. مینوالو دلته کې ټریفک جام معمول جوړ شوی دی. دلته کې کم چې خلک سفر کوي یا ځایي خلک دي یا تجارت پیشه خلک دي هغوی ته ډېر مشکلات رامخته کیږي. وجه دا ده چې دلته کې ځای په ځای غیر قانوني کار پارکینګ هم جوړ شوي دي. بل اړخ ته به موږ دا خبره هم په ډاګه کړو څو کاله وړاندې دلته کې حکومت د بایپاس جوړولو منظوري هم ورکړې وه خو د بده مرغه هغه خبره چې دا په ځای باندې پرته ده او بیا چا په ډډه باندې نه ده اړولې. دلته کې ولس ته د ټریفک جام له وجې ډېر مشکلات رامخته شوي دي. دلته به د تاجرانو سره د کم تجارت پیشه خلک دي او کم ځایي خلک دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو او د هغوی ستونزې به معلوموو. مینوالو چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ. دا بټخیله ده او بټخیله د ټول ډیویژن یو ګیټ وی ده او په دې وجه په دې روډ باندې انتهایی رش وي. دا روډ هر وخت بلاک وي، ډېرو خلکو ته تکلیف وي. ډېر مطلب ده چې دا یو معمولي دا 4-5 کیلومیټره لار چې دا کله ناکله چې 4-5 ګنټې دا بلاک وي او په هغې کې اصل مسله دا چې اکثر په امبولانس کې به مریض پروت وي. هغه غریب ته به چې مریض یې په امبولانس کې پروت وي نو خو تکلیف دی او هغه زر هسپتال ته رسول غواړي خو په دې بازار کې بیا دومره ګنجایش نه وي چې هغه امبولانس ته لاره ورکړي. نو په دې وجه مطلب چې هغې سره حادثات کېږي، مریضان په لاره په حق رسي، دغه شان زنانه بیماری هغو ته تکلیف وي نو هغو ته هم دا ډېرې مسلې دي چې ډېرې واقعګانې وشوې. د ایشیا ټول غټ بازار دی بغیر شوکه دلته عموما ټریفک جام وي. د هغې وجه دا ده چې یو خو دلته ډېر زیاتې رکشې دي. دویمه خبره دا ده چې دلته لکه صحیح انتظامات نشته، د کار پارکینګ صحیح انتظام نشته دی. باوجود د دې چې د په 144 هم د جیاره کار ګاډی به چېرې غلط ځای کې نه پارک کېږي بیا هم د هغې باوجود چې دی دلته بې ځایه چې دی ګاډی ځای په ځای پارک کېږي. نو د دې لپاره مستقل حل ایستل پکار دی. امبولینس ته په دې کې چې دی نو بیا په تلو راتلو کې ډېر مشکله دی ځکه چې دا د ملکنډ ډویژن یو ګیټ وی ده دا روډ. د دیر خلک د چترال د سوات خلک چې کله امبولینس پر لار ځي نو په بډخیلي په بازار تېرېږي. د دې لپاره چې دی نو بالا حکام ته دا موږ اپیل دی د بډخیلي د خلکو خصوصا د بډخیل د بازار د تاجرانو خلکو د سیاسي خلکو د غیر سیاسي خلکو چې کم از کم د دې لپاره صحیح حل وشي چې دا ټریفک جام چې دی دا مستقل طور به د دې دا مسله حل شي. زه بیا هم مطالبه کوم د شکیل خان نه چې په دې کې د خپل رول ادا کړي او د بډخیل لپاره بایپاس ډېر غټ ضرورت دی په مستقبل کې چې کم دی نو په دې باندې ډېر غټ ټریفک دی. تاسو لیدی شئ دا ټریفک ټول چې کم دی نو د بډخیل د بازار دغه سر نه که تاسو را روان شئ نو په 2 غنټو کې تاسو د بډخیل د بازار نه نشئ وتی. که بیا تاسو د بل سایډ ته وګورئ کوم بایپاس چې د پټلۍ په غاړه باندې شوی په هغې باندې هم دومره ټریفک وي چې ګرځان پې ډېر مشکله دي. خلکو ته ډېر تکلیف وي. پولیس هغلته په هغه اړه ناستي ګاډي ته نه وایي چې باید د دې پل نه را دې خواشه او ټول بیمار یا څه چې راشي نو بیا ورته غټ مشکلات او غټ تکلیف وي. مونږ د تحریک انصاف زه ښه ورکر یم او زه بیا شکیل خان ته او جنید اکبر صاحب ته خواست کوم چې یاره دا بایپاس چې دی دا ښه په دې باندې شروع کړي. زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې یاره دغه بایپاس ورکړي نو ښه به وي. د هغې وجه دا چې نورو خلکو ته به هم سهولت وي او مریض ته خو ډېر زیات سهولت دی چې باید دا مریض په دې رش کې ډېر زیات وړی دا رخچې مخچې هم ډېرې زیاتې دي نن سبا او موټر سایکل خو دومره دي چې دا هر وخت اکسیډنټ دی. چې بایپاس ورکړي چې وایي د دې نه دا ټریفک اخوا شي نو دا به ډېر ښه شي. دلته کې بازار د جام د وجې چې کم دی نو د بایپاس ډېر زیات ضرورت دی چونکې د بډخیلې مین بازار چې کم دی نو هلته کې یو خو په بډخیله کې د کار پارکینګ ډېره زیاته مسله ده چې هر دکان مخې ته ګاډي هم ولاړې او بلکې بد به ولاړې نو ټریفک لیو والا ته هم ډېره زیاته تکلیف وي او دلته کې چې کم دی نو ځای په ځای باندې په ګنټو باندې اکثر ټریفک جام شي نو حشد ضرورت چې کم دی نو د بایپاس دی.
جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د بډخیلي ظفرپار کې. زه به تاسو ته دا خبر وکړم چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ټوله صوبه کې د ګراونډونو د جوړولو اعلان کړی و، خو لا تر دې دمه په هغې باندې هغوی د ناکامۍ سره مخ دي او هغه کم اعلان چې شوی هغې ته عملي جامه نه ده اغوستي. د بډخیلي دا ځانګړی ظفر پارک دی، دلته کې کرکټ، فوټبال، هاکي او نور مختلف لوبې دلته کېږي. نور چې کم دلته کې ځایونه دي هلته کې ګراونډونه نشته دي. څوک په مقبرو کې لوبې کوي او څوک په روډونو او لارو کوڅو کې کوي. لوبغاړي د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. مینوالو دلته کې به موږ د لوبغاړو سره او د کلي کم مشران دي د هغوی سره خبرې اترې کوو او د لوبغاړو ته چې کومې ستونزې راپېښې دي هغه ستونزې به موږ تاسو ته وړاندې کوو. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو، موږ سره اوسئ. ګراونډونه دلته نشته، پلیران او ټیلنټ ډیر زیات موجود دی په ډسټرکټ ملاکنډ کې. د هغې چې کم دی نو زنده ثبوت بي اس ایل ټورنمنټ شو، داسې نور ایونټس دي په هغې کې پلیران خپل پارټیسپیشن کوي او د حکومت د طرف نه دوی ته څه قسمه چې کم دی نو پروټوکول نه میلاویږي. نو موږ د حکومت دا درخواست کوو د خیبر نیوز په دې چینل باندې چې ربی تاسو د پلیر سره خپل کنټریبیوشن وکړئ، دلته سپورټس کمپلیکس چې کم دی نو ارګنایز کړئ، جوړ کړئ د دوی لپاره چې پلیر ته هغه موقع میلاو شي چې کم د هغه حق دی. زموږ په ملکان ډسټرکټ کې داسې ګراوند نشته چې مطلب هلکان لوبو له روزي او د هغې ګراونډونه نشته او بیا ملکان ځان کړی ډېر غټ ټیلنټ دلته پروت دی. خو ګراوند زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې موږ له دې لوبو دپاره یو ګراوند راکړي، ځکه چې د سوات سره چې وګورې ګراوند دی، ورسره پېښور سره ګراوند دی، مردان سره غټ غټ ګراونډونه دي. دا یو ګراوند دی په دې کې صرف د فوټبال لپاره دی، د کرکټ لپاره هیڅ ګراوند نشته دی. او پی ټي آی ګورنمنټ دا واده کړی و چې یاره موږ په هر تحصیل کې ګراوند ورکوو، خو لا تر اوسه پورې د هغه ګراوند څه پته ونه لګېده. موږ د خپل ایم پی ای نه ایم این ای نه دا غوښتنه کوو چې یاره موږ ته دې ګراوند راکړي. چونکې حکومت وخت کې مو وینا کړې وه چې څنګه په هر یونیورسټۍ کې خپل خپل ګراوند به د کرکټ لپاره بیل، فوټبال لپاره بیل وي، نو هغې من خو عمل درآمد نشته. بل دا زموږ واړه دي ټیلنټ، ښه ټیلنټډ ماشومان دي کرکټ کې، فوټبال کې، هغو ته هم څه ګراوند د ګراوند د وجې نه هغو بس په دې باندې خراب دي چې ګراوند نشته راغو سره. خلک په ډېر لنډ ځګونو کې او ډېر بالکل لارو کوڅو کې او په خټانو کې گیم کوي. نو دلته کې خو پلیر انتهایی ډېر زیات پلیر موجود دي، خو چونکې دا ګراوند کمې دی نو زه حکومت ته دغه اپیل کوم چې یاره موږ ته په بټخیل یا په ماندره په لنډن باندې موږ ته ګراوند پکار دی. موږ فوټبال کوو په دې ګراوند کې، نو دلته ډېره زیات دوړې، د دې دوړې د وجې نه ټول کم پلیران چې زیات تر بیماري که نه، او دلته ټیمې والدې هغو ته موږ ویلي تاسو دغه راکوځوئ، د هغو سره کم د اوبو سیسټم دی، هغوی کله بانې کوي، کله وایي دا خراب دی، کله څه وایي کله څه وایي. موږ اپیل کوو حکومت ته چې که موږ ته هم چې دا د ګراوند ته د اوبو سیسټم وکړي چې دلته دوړه نه وي، د دوړو نه موږ دغه شي که نه. لکه دوی دا خبره کوي چې زما په خیال 98% یوث چې کم دی هغه پی ټي آی له ووټ ورکړی دی، خو د دوی کارکردګي بالکل زیرو ده، زیرو په دې ده. کم نوجوانان چې دي او زه د دې خیبر نیوز په وساتت سره دا خپل اواز خپل ایم پی ای ته رسوم چې شکیل خان دا زموږ وارث ستا دا ستا دا زما په خرچ په ګم کال دی چې تو ایم پی ای وزیر مهرباني وکړه زموږ په بډخیله کې د نوجوانانو لا په سرکاري پیسو باندې د باډوان دا کوم روډ چې دی هلته ډېرې ګډې ګډې ځمکې دي، ګراوند دپاره والا ځمکه والا یو سټیډیم ول جوړ کړه، ستا به ډېره زیاته مهرباني. کم دا نوجوانان چې دي یقین وکړئ دا زموږ دلته فوټبال ګراوند شته، د هاکی ګراوند شته، خو د کرکټ ګراوند بالکل نشته. جی مینوالو دا و زموږ د نن ورځې پروګرام ډسټرکټ ډایري چې تاسو وکتو. امید لرو چې ستاسو به ډېره خوښه شوې وي. مینوالو د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.